تیر شو کې راغلی دی الیکشن چې کله کېدو نو هغه وخت سره د خلکو دا تمه وه چې الیکشن چې وشي د سیاسي استحکام به راشي او دا کوم مشکلات او کوم مسایل چې دي دې نه بیا د وطن لپاره به کوششونه شروع شي خو د بدقسمتۍ نه الیکشن هم داسې طریقې سره وشو او د هغې په نتیجه کې حکومتونه هم داسې رالل چې هغه عدم استحکام کې نوره اضافه وشوه او زه به دا ووایم چې د حکومتونو بې غورۍ د وجې نه د خلکو په مشکلاتو کې نوره اضافه وشوه پرون تاسو به کتلي چې په پېښور کې بلدیاتي نمایندګانو سره چې څه وشو زما خیال چې په دې باندې څومره موږ مزاحمت وکړو نو کم دی بیا خاص کر په دې حوالې سره چې وګورو چې یو طرف ته تحریک انصاف وایي چې موږ کوم د احتجاج حق حاصل دی او بار بار د احتجاجي کارونو ورکوي جوابات ته ځي او دا وایي چې یاره موږ سره مرکزي حکومت زیاتې کوي موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي او زموږ خلاف چې دی پولیس او زور استعمالوي نو موږ ته دا نن تپوس کوو چې تاسو چې کله اسلام آباد ته ځئ او دا شور کوئ چې یاره دغه موږ سره زیاتې کېږي نو بیا کم از کم په دې صوبې کې که څوک د خپل حق ته تپوس لپاره راوځي او احتجاج کوي نو د هغوی هم دا حق جوړېږي بیا تاسو په کم مینډیټ لاندې د هغوی خلاف چې دی هغه کریک ډاون کوئ د هغوی خلاف ټیر ګیس او لاټھی چارج کوئ او کسان پکې ګرفتاروئ نن که موږ وګورو نو د تحریک انصاف دا ټول سیاست چې دی ما ته خو بعضې وخت کې داسې ښکاري چې څنګه چې هغه یو وخت کې به د ججانو نظریه ضرورت لاندې فیصلې کولې او اکثر هغه فیصلې به کېدې چې کومې متنازع فیصلې وي نو نن د تحریک انصاف پالیسۍ چې دي هغه هم په نظریه ضرورت باندې چلي لګیا دي چې مرضي یې شي نو د جیب نه کاغذ به راوباسي او وایي به چې امریکې زما خلاف سازش کړی دی او ایبسلوټلی ناټ چې بیا مرضي شي نو بیا وایي چې دا ټرمپ په ما راخلاصوي به د جیل نه او د امریکې پریشر باندې به زه راخلاصېږم چې مطلب یې شي نو وایي چې یاره د پاکستان ټولو کې بهترین بلدیاتي نظام ما جوړ کړی دی خو چې بیا هغوی له د اختیارات ورکولو خبره شي هغوی له د فنډز ورکولو خبره شي نو بیا هغې وخت کې وایي چې نه دا زما ایجنډا نه ده دغه شانته تاسو وګورئ چې دا کم طریقې سره دې 10 میاشتو کې هر میاشت اسلام آباد باندې دوی ورځي او زمونږ د صوبې وسایل استعمالوي بیا د دې ځینې خلک هم بوځي غریبانان او هلته کې د خپل د احتجاج لپاره هغوی استعمالوي او بیا چې کله لږه سخته راشي نو غریبانان په ځای پرېږدي او قیادت بیا داسې روتښتي چې بیا دام تیر شي چې په منځ کې څو ځلې راځي وایي چې یاره د اسلام آباد او د پېښور په منځ کې 12 ځلې ما وکتلې یو عجیبه تاثر هم جوړ کړو
چیرې دا پښتانه بس جذباتي خلک دي او دوی دې شي ته خوشحالېږي چې بس مونږه احتجاجونه کوو. خوشحال نور دلته کې یو خبره وکړه د خواجه آصف بارے کې. زم د هغې خبرې ډېر مذمت کوم، خو دې سره زه دا هم تړل غواړم چې دا څه چې دا تحریک انصاف ښې لګیا دي دا نور هم دې خبرې له شی ورکوي، نور هم هلته کې دا یو تاثر زمونږ بارې کې جوړېږي لګیا دی چې دوی راځي او بس دا صرف د احتجاجونو د تغله او وایلنس لپاره چې دی دا پښتانه دغه کېږي. نو یو طرف ته دغه چې هلته کوم سوچ جوړېږي د هغې موږ مذمت هم کوو، خو چې د چا د وجې نه دا سوچ جوړېږي لګیا دی د کومو خلکو د غلطو پالیسو په نتیجه کې دا سوچ جوړېږي د هغې خلکو هم موږ مذمت کوو. عزتمندو، پرون په کرمه کې چې کوم حالات جوړو د هغې په نتیجه کې معاهده وشوه. مونږ دې معاهدې ته د خوشایند طریقې سره ګورو، خو دا یو سوال دی چې 3 میاشتې ولګېدې 200 نه زیات خلک پکې شهیدان شو. 6 لکه آبادي چې ده هغه د ټول ملک نه د 3 میاشتو نه بالکل د هغوی لارې بندې دي. نو که دا داسې 3 میاشتې لږ داسې مسلو کې نو د هغې به څه نتیجه راوځي؟ ټیک ته اوس هم وشو، ټیک ته، خو اوس پکار دی چې په دې باندې صحیح طریقې سره عمل وشي. هسې نه چې بیا دې حالاتو نه څوک فایده واخلي. داسې چې په دې یو تېر کال کې زما خیال په دهشتګردۍ کې چې څومره اضافه وشوه دا د ډېرې مودې پس ته بیا دا حالات جوړ شو. تقریبا ما اگر عداد شمار کتل نو دوباره د هغه 2008-2009 کې چې کوم حالات جوړ هغې ته تقریبا دا لیول بیا رسېدلی دی. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. که یو طرف ته تحریک انصاف دا وایي چې احتجاج زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ خپل لیډر لپاره آواز اوچت کړو، نو بالکل مونږ د هغوی دا حق منو، خو د دې صوبې خلک چې دی هغوی هم دا تپوس کوي چې د آیین لاندې دا ستاسو ذمواري هم ده چې د دې صوبې خلکو له به تاسو تحفظ ورکوئ. د دې آیین لاندې د دې صوبې خلک دا تپوس کوي چې مونږ د خپل حق به تاسو نه تپوس کوو. د مرکز نه چې کومې زموږ وسایل روړل دي د هغې تپوس په مونږ تاسو نه کوو چې ځکه دا ستاسو ذمواري جوړېږي. خو بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت چې دی هغه خو د 13 میاشتو نه صرف احتجاجونه کوي، نور هغه اصل مسلې کوم چې د کومې ذمواري یې جوړېږي هغې طرف ته توجه نه ورکوي. بل خواته مرکزي حکومت هم چې دی هغوی هم صرف د سیاسي پوینټ سکورینګ لپاره لګیا دي. د عوامو چې کوم مسایل دي هغې طرف ته توجه نه ورکوي. مونږ هغوی ته هم دا وایو چې ټیک ته دلته به حکومت په د بل چا وي، خو د دې صوبې خلک چې دی دا د دې ملک حصه ده، دا وګڼئ او دوی له خپل حق ورکوئ. کم از کم ظاهرشاه ورور د دویم حکومت پې روان دی، 15-16 ډي پي وجي او اړو پروا نشته د دې ممبرانو صاحبانو. دا ولې؟ ځکه چې هغوی
ته د عوامو مسایلو څه ترجیح نه ده، د هغوی ترجیحات بدل دي. کني څه دي خو د ما خیال 1.5 کیلومتر نه هم کم ځای دی. که دا دوی غوښتل نو دا خو د امرنار نه هم کېدی شي. نور هغه ADP سکیم جوړولو ضرورت هم نشته، خو ترجیحات یې هغه نه دي. په دې باندې پکار چې موږ ټول سوچ وکړو. بعضې وخت کې په جذباتو کې بعضې فیصلې موږ وکړو، خو بیا د هغې نتایج ښه نه راوځي. نن ستاسو په وساطت سره موږ ټولو پښتنو ته دا وایو چې راځئ چې کینو چې خپل دا مسایل حل کړو، خپل دا صوبه د پسماندګۍ نه وباسو، دا خپل د خلکو د روزګار لپاره څه کوششونه شروع کړو، دا خپل د خلکو د ترقۍ لپاره څه کوششونه شروع کړو، دا خپل بچو له د تعلیم او د صحت سهولتونه روړو. ځکه چې دا کم خلک چې اسمبلو کې ناست دي د هغوی خو دغې طرف ته پروا نشته. دې لپاره به مونږ ټول به مشترکه جدوجہد کوو. خاص کر ځوانانو ته زه دا وایم چې دا د 3م ځل د دې حکومت دی او بار بار دا وایي چې د ځوانانو مونږ نمایندګان یو. ما ته دې وښایي چې دا د 3 ځله کې دوی ځوانانو لپاره څه وکړل. کرپشن کې روزانه په بنیاد باندې اضافه کیږي لګیا ده، نوې طریقو سره کرپشن کیږي لګیا دی. مونږ خو هېڅ څه مو نه لیدل چې کومه د دوی ایجنډا وه او کوم دوی وعدې کړې وې چې په هغې باندې عمل شوي. عزتمندو دې لپاره به راپاسو، دوی نه به تپوس کوو، دا خپل حق به ترې تپوس کوو، دا خپل دا حق چې دی دا به دلته کې راوړو چې دا د خلکو باندې ولګي چې دا غریبانان چې دی دوی ته فایده ورسي.